أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ورجی مخ کی آیتونو کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت شان او مسلمانانو ته د هغوی مکمل اتباع او د تابعدارۍ هدایت ورکړی شو. دی مناسبت سره دا پوره 2 رکوع د قرآن حکیم غزوه احزاب واقع متعلق نازل شوي دي چې په دې کې کفار او مشرکینو ډېر لوی جماعت په مسلمانانو باندې په یو ځل حملې اور ډېر سخت تکلیف نه وروسته مسلمانانو باندې د الله رب العزت انعامات او رسول الله صلی الله علیه وسلم سو معجزو ذکر دی. او په دې ضمن کې د ژوند مختلف شعبو سره متعلق ډېر هدایات او احکامات هم دي. نو دغه
قیمتی هدایاتو د وجنا اکابر مفسرینو دی ذکی واقع احزاب خط تفصیل سره لیکلی دا نو خاص کر کے قرطبی اور مظہری دې لپاره واقعہ احزاب س تفصیل سره د هدایاتونه تاسو ته بیانېږي چې د دې اکثر حصہ چې دا هغه د قرطبی اور مظهری نه اغستل شوی دا اور صحیح حصہ نورو کتابونو نو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن کې دا واقعہ ذکر کړی دا او فرمایي چې نورو کتابونو اغسته شوی دن دغه حواله لیکل شوی دی دا ما مخکې ویلیو چې احزاب د حزب جمع دی د دې معنی د پارټي جماعت ډله په دې غزوی کې د کفارو مختلف جماعتونه متحد شلل او په مسلمانانو باندې حمله آور شل د هغوی ختمولو دپاره او د دوی آپس کې معاهدې وشوې نو دې وجې نه د دې نوم کېښودله شه غزوه احزاب بیا د دې دشمن نه د بچ کېدو دپاره په لارې کې کنده وکنستله شوه نو کندې ته خندق وی نو د دې نوم غزوه خندق هم پرېوتو احزاب اور خندق دواړه د یو غزوې نوم دی غزوه بنو قریظه بیا دینه پسته دې سره متصل شوې ده نو دې آیتونو کې د هغې هم څه ذکر دی هغه هم در حقیقت د غزوه احزابي یو جز دی یو حصه ده د واقعي تفصیل دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کال باندې چې مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته راغی د دې په دویم کال باندې غزوه بدر وشو په دریم کال باندې غزوه احد وشو څلورم کال باندې دا غزوه احزاب واقع شوی دی او بعض وایي چې پنځم کال باندې بهرحال ابتدا د هجرت نه واخله تر دې وخته پورې د کفارو حملې په مسلمانانو باندې مسلسل شروع وي او په دې ټولو حملو کې دا احزاب والا حمله چې وه دا ډېر زیاته بھرپور اور طاقتور اور ډېر پوخ عزم اور یو بل سره عهد و میثاق اور لوزونه شوي چې نه به پرېږدو ختمو به یې مسلمانانو له نو دې ټولو مخکنو غزوو نه دا غزوه اشد وه ځکه اوس بدر کې 1000 کسان شامل شوي وو احد کې 3000 تقریبا اور دې کې د کفارو تعداد چې دی دا 12000 نه واخله 15000 پورې دی ځکه چې مختلفې ډلې یو ځای شوي وي او مقابل کې د مسلمانانو کل تعداد چې دی دا 3000 دی هغه هم بې سر و سامان او زمانہ سخت دی یخنۍ الله رب العزت د دې واقعي شدت ډېر خوفناک اور هولناک صورت سره پیش کړې ده زاغت الابصار سترګې اوچورلې دي وي او بلغت القلوب الحناجر زړونه وي دي مرای ته راغلل دي یاري دي وجه وزلزلوا زلزالا شدیدا داسې قسم الفاظ سخت اوجړه قول شلل دا مسلمانان نو څنګه چې مسلمانانو باندې سخته زیاته وه داسې د الله رب العزت نصرت او مدد او بیا د دې مقابله انجام د مسلمانانو په حق کې یو عظیم فتح اور د کامیابی په صورت کې مخکې راغی داسې طریقې سره چې دې سره د مخالف ټولو هغه جماعتونو مشرکان یهودیان منافقانو
د ټولو ملا ماته شوه. داسې مدد الله رب العزت وکړو اور داسې د ملای ماته شوه چې بیا هغوی له دې نه پس ته بیا جرأت ونه شو مسلمانانو باندې د حملې. نو دې لحاظ سره دا غزوه خندق د کفر او د اسلام آخري مارکه ده چې کوم د مدینې منورې په دې ځمکې باندې د هجرت په 4 یا 5 کال باندې شوې وه. د دې واقعې ابتدا داسې شوې ده چې د یهودیانو قبیله بنو نذیر ورته وایي او یو بله قبیله د ابو وائل، د دې 20 کسان چې هغوی د مسلمانانو او د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېر سخت دشمنی او عداوت ساته، هغه لاړل مکې ته. هلته کې هغه مشرک سردارانو سره ملاقات یې وکړو او هغه یې په جنګ باندې آماده کړل. قریشي سرداران پوهېدل چې څنګه مسلمانان موږ ته بت پرست او کافر وایي، نو داسې یهود هم زموږ مذهب ته بد وایي، هغوی دې شرک له نه برداشت کوي. د دوی هم داسې خیال دی، نو دوی سره موافقات او اتحاد به څنګه وشي؟ نو هغوی د دوی نه سوال وکړو تاسو خلک پوهیږئ چې زمونږ او د محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې دین او د مذهب اختلاف دی او تاسو خلک اهل کتاب یې اهل علم یې. اول موږ ته دا خبره وښیئ چې ستاسو په نسبت باندې زمونږ دا دین بهتر دی که د محمد والا دین بهتر دی؟ نو د سیاست په میدان کې دروغ سره نوی کار نه دی. دی یهودیانو خپل د علم او د ضمیر بالکل خلاف دوی له جواب ورکړه چې ستاسو دین چې دی هغه غوره دی د محمد دین نه. انا لله و انا الیه راجعون. څومره غټ دروغ یې وي، حالانکه د دوی ضمیر دننه دوی ملامته کول او د دوی علم چې و هغه علم بالکل خلاف دوی دا فتوا ورکړله. نو دې باندې هغوی څه خلک مطمئن شو، مګر بیا هم هغوی یو شرط کېښوده چې تاسو 20 کسان او 50 قریشي سرداران مسجد حرام ته لاړ شئ، د بیت الله دیوارونو سره د هغوی دیوالونو سره خپله سینه ولګوئ او الله په مخ کې دا لوز وکئ چې موږ نه یو تن به هم ژوندی وي نو موږ به د محمد مخالفت کوو او جنگ به کوو ورسره. بیا د الله د تحمل ته وګوره، د الله کرم ته وګوره چې د الله په کور کې د الله د کور په دیوالونو سره سینه لګولو والا د الله دشمنان او د الله د رسول دشمنان هغه د الله او د الله د رسول په مقابله کې د جنگ معاهده کوي لګیا دی الله د دې یو بل سره. او مطمئن شه نوې جذبه یې راواغستله او واپس تلل. دا د الله د حلم او د کرم عجیبه مظهر دی چې الله ورته څه ویلي نه دي. بیا د دې معاهدې حشر چې دی نو د دې قصې په آخر کې معلوم دی چې دا ټول په دې جنگ نه مخې واړو وتښتېدله. دې یهودیانو د قریش مکه سره معاهدې نه وروستو د عرب یو لویه قبیله ده او ډېر زیات جنګجو دي، قبیله غطفان ورته وایي. هغې څخه لاړل، هغوی ته وی چې موږ او قریش د مکې موږ متفق شلو چې دې نوي دین لا یعنی اسلام لا بالکل ختم کو، د دې استیصال وکړو، د دې کار اخلاص کو. تاسو موږ سره دې کې معاهده وکړئ او رشوت هم ورته پیش کړ چې د خیبر چې د هغې کجورې مشهور وي نو کال کې چې څومره کجورې پیدا کیږي
د یو کال کجوري چې دي کنه، او بعض روایاتو کې راځي چې د یو کال پوره کجوري، او بعض روایاتو کې راځي د یو کال نیمه کجوري. دا به مونږ تاسو له راکړو. دا رشوت واسه. د قبیله غطفان سردار عیینه بن حسن دی شرط سره دا شرکت منظور کو چې دا کجوري به مونږ له راکوئ او مونږ به تاسو سره یو د مسلمانانو خلاف. د هغوی د قریشو هغه لښکر چې و هغه 4,000 نوجوانانو، 300 آسونه، 1,000 اوښانو سره د ابو سفیان په قیادت کې مکې مکرمې نه ووته او مر الزهران ورته وایي هلته یې قیام وکړو. دلته کې قبیله اسلم، قبیله اشجاع، بنو مره، بنو کنانه اور فزاره، غطفان، دا ټول قبایل شامل شول او د هغوی مجموعي تعداد بعضو روایتونو کې 12,000 او بعضو کې 15,000، خو 12,000 سے لے کر 15,000 پورې. دا په مدینه باندې ډیره لویه حمله وه. او د مسلمانانو جنگي تیاری څومره وجي؟ اول الله باندې توکل او بروسه، دیم باهمي مشوره، دریم خپل دی وسعت مطابق مادي وسایل فراهمي. د دې اطلاع چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ملاو شوه نو اوله چې کومه جمله او کلمه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژبه مبارک باندې جاری شوه هغه دا وه حسبنا الله ونعم الوکیل. موږ دپاره الله کافي دی اور الله ډېر ښایسته کارساز دی. دین وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام مهاجرین او انصارو هغه کوم مشورې والو صاحب الرای خلکو هغوی نه مشوره واغسته. اگر چې پیغمبر له دې مشورو ضرورت نه ځکه چې پیغمبر برای راست الله رب العزت نه اذن غواړي، اجازت غواړي، خو مشورې کې 2 فائدې ضرور وي. یو خو په امت کې د مشورې سنت جاری کول مقصد، دیم د مسلمانانو په دې زړونو کې باهمي ربط، اتحاد اور الفت، د دې تجدید او تعاون او تناصر جذبه چې وه، مدد جذبه چې وه، دا بیدارولو. نو اوس دې کې وسایلو باندې، مادي وسایلو باندې غور و فکر شروع شو د جرګې کې. نو د مشورې په دې مجلس کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې د هغې تعلق ایران سره و هغه هم شامل و چې هغه دا نږدې وخت کې د یهودیانو هغه مصنوعي غلامي نه نجات حاصل کړی و او د اسلامي خدماتو دپاره تیار شوی. نو هغې مشوره ورکړله چې زمونږ په فارس ښارونو کې یعنی ایران په ښارونو کې بادشاه داسې حالاتو کې د دشمن حمله رکاولو دپاره کنده کینی او د هغوی لار منې کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مشوره قبول کړ اور حکم ورکړ چې کنده کینئ او بنفس نفیس پخپله هم نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کار کې شامل اور شریک شو. اگرچه صحابه کرامو دا نه غوښتله چې پیغمبر کړیږي دي، لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان له امتیازي شان نه ساته. دا کنده چې وه، دا خندق چې و د مدینې شمال طرف ته هغه دشمن د راتللو لار چې و هغه منع کول مقصد و. د دې طول و عرض چې و هغې باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام یو لیکه راښکله او وروستو دا اولې خو لږ مختصر او وروستو نبي علیه الصلاۃ والسلام دا نور هم زیات کړ. دلته کې 3 وادیانې دي، یو ته بطحان وایي، بل ته وادي راتونا وایي. دا یو ځای د دوی مقام اتصال دی، هغې پورې دا خندق ورسو. د دې کندې ټوله لمبای چې وه تقریبا 3 میله وه.
لوی ځای دی که نه جي د چوړایي او د ګهرایي صحیح مقدار خو نه دی معلوم څه روایت نه، لیکن دا ظاهره ده چې چوړایي د دې خندق چوړایي اور د دې گہرائی کتوالی دومره دی چې دشمن آسانی سره دله نشي عبور کولی، دینه پورې ته نشي راتللی. حضرت سلمان خان رضی الله تعالی عنہ خندق هغه کنده کینستو کې دا واقعه راغله چې هغې به روزانه 15 غزه اوږد 15 غزه ډونګ دا کنده به کینستله. نو معلومیږي داسې چې د دې دا ګهرائی چې ده دا 15 غزه ده اور بل د دې دا چوړای چې ده دا هم دومره ده تقریبا. نو 5 غز کته 5 غز د دې چوړای اور هر یو ته لس غزه زی حواله شو هر 2 کسانو ته اور 2 کسان مرګري کړي شو. په دې لښکر کې څه نابالغه بچي هم د ایمانی جذبې او ایمانی جوش د وجې نه ووتلله. نو نبی علیه الصلاة وسلام دا بچي واپس کړه چې کوم د 15 کالو نه کم او 15 کالو نو عمر الکان چې دا واغستل شل. هی ستاسو عمر دی سوی 15 کاله ته دومره سخته ته ودرېدلی شي. نو داسې واړه یې واغسته. دلته خو که چېرې داسې حالات جوړ شي نو زما خیال ده د غټو غټو بریتو والا به خپله پټېږي به یو تنګي کې بل تنګي کې. لیکن دې ځای کې بیا دا خو واغستلی شلل دې نه هغه واړه چې کوم راغل دي هغه هم خپل د ایمان او خپل د جذبې سره راغل دي. هغه نبي علیه الصلاة وسلام واپس کړ تاسو ځای وي واپس مدینې ته تاسو ځای کو او چې کله واپس کېدل نو هغه خفه و ډېر زیات دې باندې. نو په دې 15 کالو نو عمر ظلمو کې حضرت عبدالله ابن عمر زید ابن ثابت ابو سعید خدری برای ابن عازب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا شاملو. سو وخت چې اسلامی لښکر د مقابلې دپاره روان شو نو منافقانو مسلمانانو سره ګډ وډ وو. نو هغه ورو ورو ډډې ته خوایدل شروع کړل، ډډې ته کېدل شروع شول، سب پټ شلل، چا د دروغو عذرونه پیش کړل. نبی علیه الصلاة وسلام نه اجازت یې واغست. دا اوس خپل دننه یو نوی آفت راغی چې یاره دا خلک واپس شو، منافقان چې دا واپس شو. نو دې ځای کې آیتونو کې د دغه منافقانو متعلق یو څو آیتونه بیا نازل شوي دي. قرطبي وایي نبی علیه الصلاة وسلام د جهاد دپاره د مهاجرینو جنډه حضرت زید ابن حارثه ته حواله کړله اور د انصارو جنډه حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ ته حواله شو. دې وخت کې مهاجرینو انصارو په میز کې هغه بایچاره هم وه، بایبندي هم وه، هغه مضبوط اور مستحکم بنیادونو باندې قایم او ټول رونه رونه. لیکن انتظامی سهولت دپاره داسې وکړل شول چې دا جنډې جدا جدا شلې. پوره لښکر باندې د دې خندق د دې کندې کېنستل دا تقسیم شو. لس کسانو جماعت کې تقسیم شو اور هر 10 کسانو باندې 40 غزه کنده کېنستل چې دا لازمي شله، دا د هغو ذمه داري وه. 10 کسانو باندې 40 غزه کنده. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چا چې د دې کندې مشوره ورکړې وه نو دې کار نه ډېر زیات واقف او ډېر مضبوط انسانو. نو هغه نه په انصارو کې شامل و نه په مهاجرو کې. اوس د دوه خپلو کې لغونه دغه وشوه چې انصارو وي دا زمونږ سړی دی، وګوره څنګه کار کوي، څنګه تکړه دی. مهاجرو وي چې نه
دا زمونږ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنگ داسې خور کړو چې غلی شي تاسو خپل خپل کار کوئ. سلمان منا، دا سلمان زمانه دی وی. سلمان من اهل البيت، سلمان زما د کور والو نه دی وی. او دا د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه خصوصیت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې سلمان زمانه دی او سلمان زما د کور والو نه دی. دا زما اهل بیت ته تاسو ما جنگيږئ د دې په باره. نو دې کې موږ ته یو سبق ملاو شو. نن په دنیا کې غیر ملکی باشنده ته اور غیر ملکی انسان ته خپل برابر درجه ورکولو دپاره هیڅوک تیار نه دی. ګورې دا خلک خوښوي نه. ازه سړی دا خو فلاني ځای نه راغلی دی، مهاجر دی. اور دې ځای کې دې صاحب باندې جګړه وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه نزاع ختمه کړله خپل فرمان سره. عملی طور باندې یو څو انصارو او څو مهاجرینو کې شامل کړي. نو د دوی د لسو کسانو جماعت تیار شو. هغې کې یو حضرت عمرو بن عوف، حضرت حذیفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وغیرہ هم دا مهاجرین نو. دې ځای کې یو عظیم معجزه ښکاره شوه. معجزه څه ده جي؟ اتفاق سره دا کومه کنده چې حضرت سلمان کېنستله دې ته حواله وه. نو په دې کې یو ډېر سخت ګټ راغی. نو د هغې ملګري حضرت عمرو بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي دې ګټ زمونږ اوزار چې دي هغه یې تباه کړل وي، هغه یې برباد کړل، لیکن دې ګټ باندې هېڅ اثر ونه شو. اوس اگر چې دا کېدی شوه چې یاره اخوا دې خوا نه دې ګټ له پرېږدو، مخکې نه واخلو یا وروستو نه واخلو، لیکن دلته نبي علیه الصلاة والسلام لیکه راښکلې وه. نو دا جرأت موږ نشو کولی چې یاره خپل په طور باندې د لیکې نه اخوا لاړ شو یا مخکې ته لاړ شو. نو موږ وی پیغمبر سره مشوره کوو چې هغوی څه وایي. نبي علیه الصلاة والسلام خبر کو. نو نبی علیه الصلاة والسلام هم دا ونه وی چې یاره یا وروستو نه واخلی یا مخکې نه واخلی، وی صبر کوئ. او راغې په خپله نبي علیه الصلاة والسلام د کندې ته نبي علیه الصلاة والسلام کوز شو. دا داسې دا ګټ راغی. دې کې هم د قدرت یو تنبیه وه. دې 350 میله په دې میدان کې کنده کېنستلو والو باندې دا رکاوټ پیش راغی. الله چې هغه دا اجزا نه کړل. الله رب العزت دا خیل غواړي چې خپل په وسایلو باندې خپل په هوښیارتوب باندې به بروسه نه کوئ. ګورئ الله رب العزت باندې به بروسه کوئ. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کله راغی، نبی علیہ السلام دې ځای ته ورسېده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت برای ابن عازب فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک ما وکته چې هغه د خاورو نه او د دوړو نه بالکل ډکو، ځکه چې هلته کار کوو. نبی علیہ السلام دا شا مبارک اور دا خیټه مبارک دې باندې دومره دوړه وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام سرمن مبارک چې و هغه نه ښکارېدله وي. دا مشر دی ښه، دا نه چې جی ایچ کیو کې ناست دی جرنیل اور هلته نه حکم جاری کړی دی چې دا دومره لویه کنده وکنئ، ګورئ زه به بیا ګورم دغې له به راځم معاینې له. دا نه کوي، په خپله کښېني لګیا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کندې ته کوز شو، کودالې واغست لاس مبارک کې او یو ضرب یې ولګو او دا وینا یې وکړله د قرآن پاک دا آیت یې ووي وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. دا د قرآن پاک آیت دی، سوره انعام 8 سپاره. نو چې ګزار یې وکړو نو درېیمه حصه د دې ګټ چې و نو هغه ماته شو. درېیمه حصه
بل گزار یې وکړه لا مبدل لکلماته، نو هغه درېیمه حصه بله لاړله. وهو السمیع العلیم سره درېیم گزار یې چې وکړه جو تس نس یې کړ. دا معجزه وه د نبي علیه الصلاة وسلام. اور بار راغې نبي علیه الصلاة وسلام بار ووته د کندې نه او کېناسته په ارام. حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ راغې نبی علیه الصلاة وسلام ته فرمایي اے د الله رسول تا چې کله دې ګټ باندې گزار وکړو نو ما رڼا وکتله چې دې ګټ نه رڼا ووتله. بیا دویم ځل چې تاسو گزار وکړو بیا هم ما رڼا وکتله. درېیم ځل چې تاسو گزار وکړو ما بیا هم رڼا وکتله. نبی علیه السلام فرمایل واقعي تا رڼا وکتله؟ وی آو. نبی علیه السلام فرمایل په اول ضرب کې کومه رڼا چې وتلې وه ما په دې رڼا کې د یمن او د کسرا د ښارونو محلات وکتله. ما ته دا وخیله شله او جبریل امین ما ته وی چې ستا امت چې دی که نه هغه به دې ښارونو له فتح کوي وي. او چې کله ما دویم ضرب ولګاو نو ما ته د رومیانو هغه سره محلات چې و هغه ښکاره کړله شله. نو مطلب دا و چې دا به هم فتح کېږي. خوشخبري جبریل امین واوروله. دغه شانتې آینده دپاره عظیم الشان فتوحات و خوشخبري وه ده. منافقانو ته چې پته ولګېدل هغه مسلمانانو ته وایي او خاندي هم ستاسو خیال دی وي دا پیغمبر او مسلمانانو سره څنګه خبرې کوي وي. خپل حال دا دی چې د یرې نه کنده کنی وي اور مسلمانانو ته خپل دی هوش حواس پته نه لګي او ډېره سخته راغل دور باندې د عدس ماتولو فرصت نه ملاویږي وي د اوبو څښلو فرصت نه ملاویږي وي کنده کینستلو کې مصروفه دي. ادې وایي چې ما یمن او فارس او دا خلک ما وکتل وي دا محلات ما وکتل دا به الله رب العزت زما امت ته به ورکوي به. نو دا ټوله دوکه نه ده. انا لله و انا الیه راجعون. لیکن د مزې خبره دا وه چې داسې مخیر العقول حالاتو کې د صحابه کرامو په دې باندې مکمل ایمانو. دوی چې کوم دا خبره کړ ده قرآن هغه دلته کې داسې ذکر کړ ده اذ یقول المنافقون هر کله چې ووایي منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او کومو خلکو په زړونو کې بیماري وه ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا نه ده کړې الله او رسول د الله وعده مګر دا دوکه ده ټوله دا دوکه ده زړیه. نو غور وکړئ تاسو دې وخت کې مسلمانانو ایمان نبی علیه الصلاة وسلام په خبر باندې پوره یقین سره دا څومره سخت امتحان چې یاره دا پیغمبر مونږ ته څنګه خبر راکوي لګیا دی اور دلته کې حالات څه دي. لیکن د صحابهو ایمان چې و هغه د غر په شانتې کلک ایمان و هغې کې هیڅ ذره بر فرق نه و. د دنیا عظیم سلطنتونو دا خبر روم او کسرا د دې د فتوحاتو دا خوشخبری چې وه دې باندې یقین څنګه وشي جي مګر د ایمان قیمت چې دی که نه هغه په ټولو اعمالو کې په دې بنیاد باندې دی چې اسباب او حالات چې بالکل خلاف وي بیا به هم د الله او د الله د رسول په خبرې کې به شک او شبه نه کوي. دا به نه ګوري چې حالات څنګه دي دا به نه ګوري چې اسباب څنګه دي. اسباب هر څنګه چې دي حالات هر څنګه چې دي یقین به په الله او د الله د رسول په وینا باندې به کوي. دې ته ویلی شي ایمان. دې ځای کې دا چاته معلومه نه ده چې صحابه کرامو کې داسې جان نثار خادمانو چې هغوی دا نه غوښتل چې نبي علیه الصلاة وسلام دې وکړېږي او مزدور په شانتې دې کړېږي. لیکن نبی علیه الصلاة وسلام د صحابه کرامو د زړه ساتلو دپاره او په امت کې تعلیم دپاره محنت او مزدوری کې برابر حصہ اخیستې ده. بیا د مشکلاتو باندې عبور دپاره موږ له یو نسخه هم ملاو شوه وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا
لا مبدل لکلماتی وهو السمیع العلیم. ته چې په مشکلاتو کې اونخلی نو توم داسې وایه ګڼه. دا 3.5 میله دا اوږد کنده چې وه دا 6 ورځو کې مکمل شوی دی. انتهایی جد و جهد اور کوشش نتیجه وه چې دا 6 ورځو کې مکمل شوه. دې ځای کې یو بله معجزه د نبي علیه الصلاة والسلام ښکاره شوه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړو. کور والي ته وي د نبي علیه الصلاة والسلام لوږه چې ده که نه نو لوږه په ټولو باندې وه، لیکن هغې وي د نبي علیه الصلاة والسلام لوږه چې ده دا برداشت قابل نه ده. وي کور کې څه شی نشته دی. هغې یو اوږې دغه دي وربشي دي. زه دا وړه کومه او کور کې یو بیزی بچی دی، ته دا حلال کوي نو دا ډوډۍ به پخه کو، لیکن خیال کوه نبی علیه الصلاة والسلام ته غلی غونې ووایه او ګوره ماله رسوا کوه مه ګورې. مطلب دا دی چې نور چاته مه وایه دی دا یو اوږې دا 3 کیلو 3 سیره نو 3 سیره وربشي دي. ته صرف پیغمبر له راوله. دی لاړو نبی علیه الصلاة والسلام یې جدا که هغې ته وفرمایل چې جی ستاسو دعوت دی زموږ کور کې. غلی غونې ورته وي خو ستاسو دعوت دی یوازې. نبی علیه السلام یې ښه. نبی علیه السلام ټول کندې والا جمع کړل دی ستاسو د ټولو دعوت دی جابر په کور کې. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ مخکې خلاص دی په منډه منډه باندې خولۍ ور باندې ماتې دي چې دا څه وشوي. کور والې مخکې ویلي چې یاره نور څوک خبر نشي ګورې. نو هغه ټول اوږې شوي وو، هغه ټول خلاص کړو دعوت لپاره. کور والې تپوس وکړو حضرت جابر نه چې ولې دا منډې ولې وایي دا مخکې ولې راغلې؟ هغې وی کار روان شو. وی څه روان شه؟ نبی علیه السلام هغه ټول کنده کېنستلو والا چې هغه 3000 خلک وو نو هغوی ته وی چې تاسو دعوت دی جابر په کور کې. وی تا ته ما ویلي نو چې ته مه وایه داسې. هغې الله بندي ما کله ویلي دي؟ ما خو نبی علیه الصلاة والسلام ته غلی غونې ووي، لیکن دا خو پیغمبر ووي. بیا هغو ته هغې بیا د پیغمبر مېلمانه دي، ته څه پریشان کېږي؟ بیا چې تا نه ویلي نو بیا خیر دی. هغه خلک راغې دلته ډوډۍ پخې شوي وي هغه 3 کیلو نه 3 سیره نه 3 سیره وربشو نه. هغه د بیزي وړوکی غوندې بچی هغه پوخ شوی. نبي علیه الصلاة والسلام کوم کې چې غوښه وه هغه هم ځان ته نږدې کړله، هغه ډوډۍ هم ځان ته نږدې کړلې. حضرت جابر ته وفرمایل دا کسان کېنوته دسترخوان ته، خپل لاس مبارک سره هغې نه اخلي او اچوي او ډکن تر نه لرې کوي نه، او دا ډوډۍ راوباسي او هغو ته ورکوي. دې ټول 3000 خلکو ښه په مړې خېټې باندې وخوړله او هغه وایي چې زمونږ کور لا قصې بچ ووي، هغه هغه شانتې ووي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه وه. بهرحال دا واقعه وه. نور دې کې ډېر حالات دي خو لغونې دا آیتونه ووایو ځکه چې وخت نشته دی دومره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. دغه ځای نه دی؟ ای ایمان والو یاد کئ نعمت د الله علیکم چې دې په تاسو باندې اذ جاءتکم هر کله چې راغله تاسو باندې جنودونه لښکرې فارسلنا علیهم نو موږ ولېږل علیهم په هغوی باندې ریحن هوا. دا مدد دی الله دی چې هغه داسې شوي وو چې الله رب العزت خپل مدد یې داسې ولېږه بیا چې دوی باندې هواګانې مسلط کړي. دا هوا کومه ده؟ حضرت مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي دا باد صبا ده، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی نصرت بالصبا، ما زما مدد کړی شوی دی په باد صبا سره. فارسلنا علیهم نو لېږه موږ په دوی باندې ریحن هوا. هغې هوا څه وکړه جي؟ د دو دیګونه د دو خیمې د دو لوښي هغه یې ټول تس نس کړه وایلوزول او د خاورو نه یې ډک کړه. او د دوی غلا دوی چې کوم هغه امنیشن راوړو ځان سره خوراک دپاره چې کوم سامان راوړو
هغه یې ټول برباد کړو. هغې کې شګه او خاوره پرېوتله او اور یې وله مړ که. دو وس ولګه اور نه بلېده، هوا مسلسل چلېدله دو باندې او یخ ورسره نور جوړ شو. وجنودن او الله منګه ولېږل وجنودن لښکرې، دا لښکرې د فرشتو دي. لم تروها چې تاسو نه کتلل هغه، تاسو ته نه ښکارېدل هغه. وکان الله دی الله تعالی بما تعملون په هغه څه چې تاسو یې کوئ بصیرن کتلو والا. اذ جاؤکم هر کله چې هغوی راله تاسو باندې من فوقکم د بره طرف نه و من اسفل منکم او د کته طرف نه هم غطفان او دا قریش او دا ټول څه یو غړ نه څه بلې غړ نه دا تاسو باندې راجمع شله او دومره سخت حالات جوړ شلل. واذ زاغت الابصار کله چې بدلېدل شروع شله سترګې هغه بدل شوې وي. وبلغت القلوب الحناجر او رسېدل زړونه مرو پورې. وتظنون اور تاسو ګمان کو بالله په الله باندې الظنون قسمه قسم ګمانونه. دی ځای کې الله رب العزت فرمایي هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. دغه ځای کې وازمول شل المؤمنان چې الله وایي ابتلی المؤمنون وازمول شل المؤمنان وزلزلوا زلزالا شدیدا او جړقول شل په سخت زلزلې سره. تاسې دا جړقونه ورله ورکړه الله پاک. دوی دا ناس دغه شانتې یا ولاړ چې کوم کنه دغه شانته راپېدلله دومره زور دو باندې. وإذ يقول المنافقون هر کله چې ووایي منافقانو والذین هغه خلکو فی قلوبهم چې د هغوی په زړونو کې مرضون بیماري وه. دا بیماري د شي وه والونه یې نه دي بنجي، نفاق بیماري وه. ما وعدنا الله ورسوله کومه وعده چې الله کړې ده او د الله رسول کړې ده نه د هغه وعده الا غرورا مګر هغه ټول فریب دی، دوکه ده. دا کوم چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي وو ما ته وې د بلاد فارس او بلاد روم د محلاتو هغه د هغوی رڼا د هغوی ولګېدله او جبریل امین ما ته خوشخبري د هغې راکړله چې دا به ستا امت فتح کوي به. او دا رستو حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې بیا فتح شي. څه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور کې. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ هر کله چې ووي یوه ډلې منهم د دوی نه یا اهل یثرب یثرب والو. دا د مدینې زوړ نوم دی جي یثرب. اصل کې دا یثرب ویلی شي خفه کېدلو ته، دا ویلی شي ملامته کېدلو ته. لا تسریب د دین دی ښه لا تسریب علیکم اليوم. نو د مدینې منورې اول نوم چې و هغه یثرب و او دې ځای کې اکثر ناجوړتیا وه، تبه وه، پریشاني وه، خېټې دړ او دا څیزونه به خلک بیماره و پاتې کېدل. د دې آب هوا چې وه هغه درست نه وه، دې وجې نه د دې نوم یثرب ایښلی شوی. نو وایز قالت هر کله چې یو ډلې منهم د دوی نه د منافقانو ووایي ای یثرب والو لا مقام لکم ستاسو هېڅ ځای هم نشته دی، ستاسو ټکانه نشته دی. ښه به دایي فرجعو واپس لاړ شئ مدینې ته، یعنی یثرب ته واپس لاړ شئ، خپل کورونو ته واپس لاړ شئ. دا د منافقانو کردار دی. ویستاذنو اور اجازت غوښته یو ډلې د منافقانو نه چانه النبي د نبي صلی الله علیه وسلم نه. اوی وی جی زمونږ ان بیوتنا اورا زمونږ کورونه دغسې کلاو پراته دي، یعنی دیوالونه نشته دي یا دیوالونه یې مندري دي، یا جی یره ده چې زمونږ کورونو له چېرته څوک لوټ نه کي. وما هي بعورا اغا کلاونو ان یریدون د دوی نور څه غرض نشته دی الا فرارا مگر تښتېدل مقصد دی. دې ځای نه تښتېدل غواړي، دې ځای کې هر سړی چېرته ټینګېدی شي، دا خو ګران ځای دی که نه.
دې ځکه خو صاحب ایمان ټینګې دی شي ا دې بېمانو کې خو ایمان ونه دا خو منافقان دا بس ته اور آئندہ بیا ان شاء الله تعالی الله رب العزت عمل کول توفیق راکړي دی واقع ډیر اضافات ده بیا سبا الحمد لله رب العالمين ولا قوة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب وصلى الله تعالى على خير